بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فإن قلت حديث الابتداء مروي في كل من التسمية والتحميد فكيف التوفيق؟ قلت: الابتداء في حديث التسمية محمول على الحقيقي، وفي حديث التحميد على الإضافي أو على العرفي، أو في كليهما على العرفي. پرون موږ دا خبره کړې وه چې په دې قوله کې شارح پنځه مباحث کوي. بحث اول په بیان د اعتراض او د هغې د جواباتو کې، بحث ثانی په جواب ثانی باندې اعتراض را نقل کوي او د هغې نه به شارح یزدی درې جوابونه ذکر کوي، او دریم بحث با وضاحت او تحقیق په حمد کې کوي، او څلورم بحث با تحقیق په لفظ د الله تعالی، په لفظ د الله یعنی د کلمة الجلال کې، او پنځم بحث با بیان د یوې نکتې کوي. نو نن په دغه پنځو خبرو کې دویمه خبره د هغې باره کې به مونږ دا درس کوو. پرونی درس کې چې کومه خبره شوې وه چې مصنف رحمه الله خپل کتاب په بسم الله او الحمدلله سره ولې شروع کو، شارح د هغې نه دوه جوابونه کړي. په هغې کې دویم جواب دا و چې اقتدا یې کړې ده په حدیث د خیر الانام. نو په دې باندې اعتراض راځي چې حدیث د بسم الله په باره کې، حدیث چې کوم د تسمیې په باره کې راغلی دی چې کل امر ذی بال لم یبدأ فیه ببسم الله فهو ابتر، نو دغه شانتي حدیث په باره د تحمید کې هم راغلی دی چې کل امر ذی بال لم یبدأ فیه بالحمد لله فهو اقطع. نو تا چې دا اقتداء بحدیث خیر الانام علت جوړ کړی او د افتتاح کتابه د پاره، دا د هغې د پاره د علت جوړېدو صلاحیت نه لري، ځکه چې ابتدا یو امر بسیط او یو امر آنی دی، په یو وخت کې په دوو څیزونو ابتدا نشي کېدی، ځکه ابتدا ویل کېږي دې ته چې یو شی د ټولو څیزونو نه وړاندې ذکر کول. نو ته په یو وخت کې یو څیز چې ذکر کولی شي، دوه څیزونه نشي ذکر کولی، ځکه دا امر ممتد نه دی، دا ابتدا امر ممتد نه دی بلکې دا امر بسیط دی. نو که ته په بسم الله باندې شروع کې، نو دا مفوته شوه شروع له په الحمدلله، او که چرته په الحمدلله سره شروع کې، نو دا مفوته شوه شروع له په بسم الله.
نو چې په یو حدیث عمل کې په بل حدیث عمل ناراضي نو په دې احادیثو کې تعارض راغلو نو دا چې ته کله علت جوړې د هغه دعوی د پاره چې ما د خپل کتاب په شروع کې بسم الله او الحمدلله ذکر راوړی دا چې اقتدا مې کړی د په حدیث د خیر الانام صلی الله علیه وسلم نو دا د هغې د علت جوړېدو صلاحیت ځکه نه لري چې دلته دوه احادیث راغلي او دواړه په دواړو احادیثو کې تعارض راغلی دی نو دا اعتراض شارح را نقل کوي او بیا دا وایي چې کله په احادیثو کې تعارض راشي نو اول کار بدا کې چې د تطبیق کوشش وکړي چې آیا په دې کې تطبیق ممکن دی او کنه دی که تطبیق ممکن وي تطبیق پکې او که تطبیق ممکن نه وي نو بیا به وجوه د ترجیح ته ګوري نو دلته علامه یزدی اولنی صورت ته کتلی دي چې تطبیق پسنګ کې نو د تطبیق کړی دی دغه اعتراض جواب را نقل کړي خو د جواب نه وړاندې به یو خبره پیژندل به طور تمهید ضروری وي هغه دا چې د ابتدا درې قسمونه دي یو ابتدا حقیقی ده او یو ابتدا اضافي ده او یو ابتدا هغه عرفي ده ابتدای حقیقی هغې ته ویل کېږي المقدم على جميع ما أعداه ابتدا کول په داسې څیز سره چې دا د ټولو نه مقدم وي د ټولو نه وړاندې وي د مقصود او غیر مقصود دواړو نه مخکې وي ابتدای اضافي دې ته ویل کېږي المقدم على بعض ما عداه چې په بعضو باندې مقدم وي بیا عامه ده که په کل باندې وي او که په بعضو باندې وي ابتدای عرفي چې د مقصود نه مقدم وي نو دی به اوس دغه اعتراض جواب ذکر کوي د اعتراض خلاصه او نچوړ دا دی چې ابتدا یو امر بسیط دی په یو وخت کې په دوو شیزونو ابتدا نشي کېدی او حدیث د ابتدا هغه د تسمیه په باره کې هم راغلی او د تحمید په باره کې هم راغلی دی نو په یو وخت کې ابتدا په تسمیه او تحمید دواړو نشي کېدی نو موږ به څه کوو تطبیق په څرنګې کوو نو دې جواب ذکر کوي چې ابتدا چې کومه په حدیث د تسمیه کې راغلی ده دا به موږ حمل کو په ابتدای حقیقي چې هغه مقدم وي د ټولو نه د مقصود او غیر مقصود دواړو نه مقدم وي نو بسم الله هم دلته مقدمه ده د مقصود او غیر مقصود دواړو نه مقصود هغه مسائل منطقیه دي دلته او غیر مقصود هغه تحمید دی نو دا په دواړو باندې مقدمه ده او په حدیث ته تحمید کې چې کومه ابتدا راغلی ده دا محمول ده په اضافي باندې ځکه دا د مقصود نه مقدمه ده او دا د بعضو نه مقدمه ده او د بعضو نه وروسته ده او یا په دې دواړو کې یو جواب دا شو دویم جواب دا دی چې ابتدا
په حدیث د تسمیه کې محمول ده په حقیقي او په حدیث د تحمید کې محمول ده په عرفي. په حدیث د تسمیه کې محمول ده په حقیقي چې هغه د مقصود او غیر مقصود دواړو نه مقدم ده، او په حدیث د تحمید کې محمول ده په عرفي چې دا د مقصود نه مقدم ده. او دریم جواب دا دی چې په حدیث د تسمیه کې چې کومه ابتدا ذکر ده او په حدیث د تحمید کې د دې دواړو نه مراد ابتدای عرفي ده چې د مقصود نه مقدم وي، او دا هم د مقصود نه مقدم دي. فإن قلت کته په سوال کې وې کته سوال وکي حدیث الابتداء مروي چې حدیث د ابتدا چې روایت کړل شوی دی په کل من التسمیه والتحمید په هر یو کې د تسمیه او د تحمید نه، فكيف التوفيق نو تطبیق پسرنګي. فإن قلت کته په سوال کې وې حدیث الابتداء مروي حدیث د ابتدا روایت کړل شوی دی په هر یو کې په هر واحد د تسمیه او د تحمید کې، فكيف التوفيق نو تطبیق پسرنګي. قلت نو زه په جواب کې وایم الابتداء فی حدیث التسمیه هغه ابتدا چې په حدیث د تسمیه کې مذکور ده محمول علی الحقیقی دا محمول ده په حقیقی، وفي حدیث التحمید او په حدیث د تحمید کې ولنې جواب چې په حدیث د تسمیه کې محمول ده په حقیقی او په حدیث د تحمید کې محمول ده په اضافي. دویم جواب ابتدا په حدیث د تسمیه کې محمول ده په حقیقی او په حدیث د الحمدلله کې دا محمول ده په عرفي، او یا په دې دواړو کې او فی کلیهما علی العرفي او یا په دې دواړو کې دا محمول ده په ابتدای عرفي باندې. دلته سوال لازم چې کم احادیث تارا نقل کړل چې كل امر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم الله فهو اقطع یا ابتر. نو دا بسم الله او الحمدلله دا په خپل امر ذی شان دی، نو د دې لپاره بل بسم الله بل الحمدلله پکار ده، او هغه بسم الله او الحمدلله بیا امر ذی شان دی د هغې لپاره بل بسم الله او بل الحمدلله پکار ده. نو دا سلسله به یا په مخ کې روانه نو دې ته تسلسل ویل کېږي، او یا به دا واپس راځي نو دې ته دور ویل کېږي، او دور او تسلسل دواړه باطل دي. نو د دې جواب دا دی چې د امر زیبال نه مراد امر زیبال مقصود او بسم الله او الحمدلله امر زیبال دی خو مقصود نه دی. او دویم جواب دا دی چې دا مستثنا دی د دینه په استثناء عقلی سره،